یو مولوي صاحب مې اوس کتو ویډیو یې چولې وه په فیسبوک باندې وایي چې د لونګ 2 دانې چې وخورې دومره پیدا ده چې لکه 2 کیلو غوښه دې وخوړه. نو هغه ډېرې پیدې هغې بیان کړي دي او هغه چې دې ویډیو تقریبا 10 منټه وکړه طریقې کار درته زه ښیم په لنډو الفاظو کې د هغه مطلب چې څه و چې دا آیا ټیک دی او که نه دی ټیک. تاسو څه وایئ؟ ستاسو څه رایه ده؟ دا نن سبا داسې قسمه ویډیوګانې عام شوي دي. نو تاسو کې داسې ملګري شته چې هغه دې سیز ټرای ورکړي وي او هغې ته څه پیدا رسېدلي وي، نو هغه وي چې چا قبض وي دا 2 دانې لونګ چې دی وخوړل صحیح به شي او مردانه طاقت د چا کم وي چې په غاښونو کې درد دي، غاښونو څه مسلې کې زیړوالی دي، توروالی دي، وری خوږېږي، نو 2 دانې لونګ سره به بالکل اوکې او داسې 2-3 نورې پیدې بیان کړي دي او طریقې استعمال یې داسې غونده کړي دي چې د چا وس رسي په یو ګیلاس پایو کې به 2 دانې لونګ واچوي، خو هغه لونګ به داسې کړي چې لکه بالکل اوړه به یې کړي، میده به یې کړي، نري به یې کړي، بیا به یې پکې خل کړي او په دغه طریقه به یې څکي. اوس که چا وس نه رسي او پی ورسره نه یا غشتي نشي، پی ورسره نه یا غشتي نشي یا کمزوري یو، نو هغه دپاره چې د شنیو چایو طریقه ده. شنې چای به جوړې کړي، بیا به هم دقه 2 دانې لونګ چې کمې تا میده کړي دي، پوډر کړي دي، هغه به پکې واچوي او بیا به هغه شنې چای څکي. خو دې کې دا هغه نه دي ویلي چې دا به څومره ورځې څکي، صرف دومره خبره یې کړې ده. یعنې ویډیو مې برابر نه ده کړې، څه نیمګړې څه شکمنه یې کړې ده. نو داسې ډېرې ټوټکې دي، کیدای شي زه دا نه یم چې دا به نه وي به، خو طریقې کار مکمل پکار دی. اوس په دې باندې موږ نه پوهېږو چې دا څنګه تاسو چېرته داسې ټوټکه کړې ده. تاسو د دې نه خبر یې؟ که خبر ترې نه یې نو ټرای وله ورکړئ. که داسې کوم ملګري وي او هغې څه بیمارۍ کې مبتلا وي، د امیر صاحب چې کوم یادې کړي دي، نو هغه 2 دانې لونګ اسان کار دی، صرف 2 دانې لونګ تاسو نن ټرای کړئ. په پایو کې اوس کې که وس هم رسي او که پایو کې نه شي څکي نو په شنې چایو کې جوړه کړئ او بیا د دې ریزلټ چې دی تاسو ته پته ولګي ښه دی او ښه نه دی. نو تاسو ماته د کومنټ په ذریعه باندې خپله رایه راکولی شئ چې آیا دا مولانا صحیح وي او که نه. داسې قسمه ویډیوګانې چې دي چې ورته وګوري یاره دا دې ریښه وي او که دروغ وي. نن سبا خلک د خپل ویډیو ویو دپاره چې دي داسې قسمه ویډیوګانې جوړوي، نو اوس سړي ته پته نه لګي کم صحیح دی او کم غلط دی. موږ دا نه وایو چې دا غلط به وي، کیدای شي صحیح وي، خو که داسې کم ملګري او هغې دا تجربه کړې وي په دې څیز باندې، نو د کومنټ کې ووایه تاسو چې څومره کسانو دا ویډیو لیدلې ده یا داسې تجربه مو کړې ده او که نه داسې قسمه امیران نن سبا ډېر راوتي دي دا ټوټکې دغه کوي په دې سوشل میډیا باندې. نو زه یم چې کم ملګري ته داسې مسله وي د 2 دانې لونګ خو یار راواخلئ او ټرای کړئ او ماته دې کومنټ کې ووایئ. نو د هغه ویډیو ما سیف کړې ده، که دروغ وي نو بیا به ورته زه دقه ځای کې ویډیو مو کوم او بیا به ورته کومنټ کې مو ووایم چې دا ته څه دروغ وایې. تر هغې پورې ورته دروغ نه شي ویلي چې تر کومې پورې مونږ یا تاسو ټرای نه ده ورکړې. نو که تاسو کې دقه شانتې یو څوک بیمار وي، هغه ته د غاښونو مسله وي، هر قسمه چې هغه څنګه یاده کړې ده، او د هیټې قبض مسله وي ورته او مردانه طاقت د چا کم وي. امیر صاحب خو ډېرې پیدې بیان کړې وې 4-5، خو ما له یاد دي دې ټایم کې دا 3. نو که داسې کم کسان وي او دا 3 مسلې ورته وي او ټرای یې ورکړه، نو خدای دې کړي هغه دې ورسره خم شي. خو که ښه نه شو نو بیا ما له کومنټ کې ووایي چې زه هغه ته ووایم چې دا څه غول خورې خلک هسې بې ځایه تنګې، هسې د خپل ویور دپاره څه بل څه ټاپک وکړه، بل څه خبره وکړه. ولې خلکو له ټایم ضایع کوې؟ ولې خلکو له چې دی نو یقین داسې څیزونو باندې جوړی ناجوړی دومره ښکلې خوږې خبرې کوي، نو نوم هم نه اخلمه، شکل هم درته نه ښیمه، خو د ریزلټ نه بعد به بیا یې پوسټمارټم وکړو، خیر دی. نو انشاءالله تعالی زه راځم په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره ملاویږم. تر هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم. ناصر کلیوال، السلام علیکم.